بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زموږ د نننۍ ویډیو ټاپک د پوزیسیو adjective. په دې کلاس کې به پوزیسیو adjective ایکسپلین کیږي. زما سره تر اخره پورې اوسئ او که دا ویډیو د تاسو خوښه شوه نو زما د یوټیوب چینل انګلش سکلز در سره هم سبسکرایب کړئ. ټایم مو نه اخلم، راځئ چې خپل کلاس شروع کړو. Let's talk about possessive adjective. راځئ چې possessive adjective وپېژنو. Possessive adjective is used before noun to show ownership or relationship. Mean we use possessive adjective to show that something belongs to me or something belongs to someone else. Mean someone owns something. Possessive adjective دا د ناون نه مخکې استعمالیږي. دا پوینټ نوٹ کړئ چې د پوزیسیو adjective نه پس به ناون ضرور استعمالیږي او پوزیسیو adjective دا د څه دپاره مونږه استعمالوو، د دې فنکشن څه دی. نو پوزیسیو adjective دا مونږ له شو کوي کله چې مونږه ملکیت شو کوو. اوس ډېر سټوډنټان په ملکیت باندې نه پوهېږي چې ملکیت څه ته وایي. د یوه څیز مالک کېدل یعنی کسی چیز کا مالک ہونا، ملکیت ہونا یا وارث ہونا. لکه یو کس ووایي چې دا کتاب زما دی، نو دا اوس د دې کتاب مالک دی، وارث یې دی. یا دا کتاب د ستا دی، نو دلته اوس ته د دې کتاب مالک یا وارث شوی. Note: possessive adjective are 7 in number. Possessive adjective دا په شمیره کې اوه دي. My, your, our, his, her, their, its. اوس راځئ چې د یوه possessive adjective معنا او په جملو کې استعمال وګورو. Let's start. My mean زما، دا possessive adjective دی او معنا یې دا زما. راځئ چې اوس مثالونه وګورو. It is my book. دا زما کتاب دی. په دې سنټنس کې my possessive adjective دی او book دا زموږ سره ناون دی او دلته د possessive adjective my دا پوزیشن شو کوي یعنی ملکیت شو کوي چې I have a book یعنی I own a book. دا زما کتاب دی او دلته د possessive adjective نه پس ناون book استعمال شوی دی. نیکسٹ ایگزامپل he is my brother. په دې مثال کې my دا possessive adjective دی او brother دا زموږ سره ناون دی کوم چې دا possessive adjective my نه پس استعمال شوی دی او دلته possessive adjective my دا تعلق relationship شو کوي. نیکسٹ possessive adjective your mean the star. دا possessive adjective دی او دا second person دی. لکه په دې مثالونو کې it is your car. دا د ستا موټر دی. دلته your possessive adjective دی او کار دا زموږ سره ناون دی کوم چې د possessive adjective your نه پس استعمال شوی دی او دلته هم د ownership شو کوي یعنی ملکیت شو کوي چې ته د دې موټر مالک یې، دا ستا دی. نیکسٹ ایگزامپل he is your father. هغه د ستا پلار دی. دلته اوس your دا د ناون father نه مخکې استعمال شوی دی او دا دلته اوس ریلیشنشپ شو کوي یعنی هغه د ستا پلار دی. نیکسٹ over دا هم possessive adjective دی او معنا یې دا زمون. راځئ چې اوس په over کې هم example مثالونه وګورو. he accepted our offer. په هغه زمونږه وړاندیز قبول کړو. په دې مثال کې over دا possessive adjective دی او offer دا ناون دی کوم چې ownership شو کوي. یا he is our teacher. هغه زمونږ استاد دی. دلته هم over دا possessive adjective دی او teacher دا زمونږ سره ناون دی. his دا possessive adjective دی او معنا یې دا هغه. his mean دا هغه. راځئ چې اوس example وګورو په his کې. his brother is a doctor.
د هغه رور ډاکټر دی. here in this example his possessive adjective and brother دا noun دی. د کوم نه مخکې چې possessive adjective his استعمال شوی دی او دا دلته زموږ سره relationship شو کوي تعلق. next example his car is new د هغه موټر نوی دی. here in this example his possessive adjective کوم چې د third person د پاره استعمالیږي او دا هم دلته ملکیت شو کوي یعنی د هغه موټر چې کوم دی هغه نوی دی. نو دا و زمونږه his اوس راځي چې next وګورو هر دا هم possessive adjective دی خو دا د فیمیل د پاره استعمالیږي یعنی د زنانه د پاره د هغې لکه په دې اگزامپل کې she shook her head هغې خپل سر وخوځولو. دلته چې کوم دا هر دی دا possessive adjective دی او head دا noun دی. next example her father is a rich man د هغې پلار یو مالداره سړی دی. her possessive adjective and father دا زموږ سره noun دی کوم چې د possessive adjective هر نه مخکې استعمال شوی دی. next possessive adjective that we have is dear. dear mean د هغو دا اوس د ډیرو د پاره استعمالیږي او دا هم لکه په دې مثالونو کې that is their house هغه د هغو کور دی. دلته dear دا possessive adjective دی a house نوې دا noun دی او د دې noun نه مخکې dear دا possessive adjective استعمال شوی دی. یا په دې بل اگزامپل کې the black one is their car هغه تور د هغو موټر دی. دلته چې کوم دا dear دی دا possessive adjective دی او car دا زموږ سره noun دی او دلته چې کوم دا dear دی دا اوس اونرشپ شو کوي ملکیت شو کوي نه هغوی د دې تور موټر مالکان دي. او زموږ سره چې کوم اخرنی possessive adjective دی هغه دی it's دا usually د بیجان یا د انیمل د پاره استعمالیږي او د معنا هم د هغه لکه مونږ ووایو چې تیرا is famous for its beauty تیرا د خپل ښایست د پاره مشهور دی. نو دلته هم چې کوم دا it's دی دا possessive adjective دی او دا دلته ownership یعنی خپلوالی شو کوي او د زه امید لرم چې تاسو به possessive adjective پیژندلی وي او د دې په یوز باندې به هم پوه شوي. زما چینل جوهر امام سره سبسکرایب کړئ. مننه. thank you